شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، محمد ابراهیم یم او یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یو، په باور لرم چې به خوشحاله یو. د ژوند دغه ورځې شپې به ډېرې زیاتې په خوشحالۍ سبا کوئ. ګرانو کتونکو، د وخت معیارو ته راغلی یم. د معیارو د پول به د سر کې موجود یم چې کله خلک معیارو ته انټر کېږي. تاسو ته به زما د کیمرامین د پول وښیي چې یاره د دې پول نن سبا څه صورتحال دی. په دې لاره باندې د منتخب نمایندګان تېرېږي. دلته د ډریورانو سره موږ تاسو میلاوو، د دې معیار جندول د عوامو سره هم موږ تاسو میلاوو چې دوی څه وایي د موجوده حکومت په باره کې. نو ګرانو کتونکو، تاسو د روډ څخه په خپله باندې هم کته شئ، کډې شوی او د ډریورانو ته ډېر زیات مشکلات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ټیم کې موږ د معیار تانې سره د پل سره ولاړ یو. د دې پل او د دې روډ داسې حالات دي چې ګاډي پکې راځي، کله خلک پکې لږې خاورې ماورې واچوي چې باران وشي هغه بیرته ګډوډ شي. زموږ د بشیر خان دا درخواست دی چې زموږ دا حالات دا په خپله ییني، دا غونډ خلک ییني. زموږ دا درخواست دی بشیر خان لالا نه چې دا کړۍ دې سملی شي او زموږ د ګاډو زه په خپله ټیکسي چلوم، ګاډي چلوم. نو چې موږ ګاډي د ټیرونو وراچو 10 ورځې پسې بیا ټیرونه ختم وي. صرف دا مسله دلته د پول په دې سر کې ده که نه داسې راټول روډ نه جي نه. موږ خو تیمرګرې پورې چلیږو راچلیږو، زما سره پیلډر دی صحیح ده، خو لکه غونډ روډونه داسې ګډوډ دي چې کتو شان پکې نشته. د ورځې پکې 2-3 اکسیډنټ کېږي هم د روډونو د وجې نه صحیح ده. نو بس زموږ دا درخواست دی بشیر خان لالا چې دا دې وکړی شي. بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه ګلباز خان مې نوم دی، د معیار اوسېدونکی یم. زه د موجوده حکومت نه دا ریکویسټ کوم، د هغو نه دا تمنا ساتم چې دا اخیسته روډونه دي اوس برابر کړي او ډېر ټایم وشو، ډېر ټایم هم ورکړو چې لکه دا خبره چې نن کېږي سبا کېږي، نن سبا کېږي سبا په دې باندې ښه هغوی چلیږي. په دې دا یې کور دی، په ګامبیر کې نږدې دی او برای راست دا زګونه ییني، خو په دې باندې د مخکې نه خبره وکړي او د نظرثاني دي نه هغه به د روډ باندې ځي راځي او که نه نو که نه ځي نو میاشت کې به خو بيزي که نه کور یې دلته زموږ خواته نږدې دی. نو دا ییني نه ستا مقصد څه دی چې په دې روډ باندې ښه تېرېږي راتېرېږي او سترګې په ځان باندې پټې کړي؟ هغه داسې ده چې مونږ خو ورته به څه ووایو، هغې په خپله باندې ییني او یوازې دا نه چې دا ټول روډونه داسې دغه دي. ګرانو کتونکو، دلته کې یو ډریور دی، دې څه هم تاسو میلاوو چې دا دې په باره کې څه وایي. خپل نامه ووایي او تاسو ته څه مشکلات دي؟ موږ ته دا مشکلات دي صاحب چې ګاډي دلته تباه او برباد کړه. بس روډ څوک نه جوړوي. بس نو څه ویل غواړې؟ نو موږ دا ویل غواړو چې جوړ شي. څوک یې جوړ کړي؟ څوک یې جوړ کړي؟ موږ یې جوړ کړو که نه څوک یې جوړ کړي؟ نو بس دې علاقې چې کوم کې بس هغه یې جوړ کړي موجوده حکومت کې. درمنو دلته کې ما سره یو بل ملګری موجود دی، دوی سره تاسو هم میلاوو چې دوی تاسو ته د روډ او د موجوده حکومت په حوالې سره څه وایي. نوم دې څه دی او د کوم ځای څخه تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډېره مهرباني چې تاسو دومره قیمتي وخت موږ له راکړو. زما نوم امتیاز دی او دې ځای سره د معیارو سره تعلق ساتم او د 3 کالو نه راسې دا روډ خراب دی. 3 نه بلکې د 4 کالو نه دا روډ خراب دی. دا تاسو ولیدو ځکه چې زموږ دلته حکومت چې کوم دی د جماعت اسلامي حکومت تېر شوی دی، هغې هم په دې روډ باندې څه غور نه دی کړی. اوس چې کوم دی نو د پی ټي آی حکومت دی، دلته په دې روډ باندې یو ایم پی ای ځي، یو پی ایم این ای ځي او یو پی سینیټر ځي او هغه سینیټر هم ښه ګوري چې دا روډ خراب دی او هغه ایم این ای او ایم پی ایم ګوري چې دا روډ خراب دی او بس موبایل ته سر ښکته کړی او روان دي. د روډ فکر ورسره نشته. دا سټریټ لایټ چې کوم دي دا لګېدلي دي او دا یو لګي او 3 نه لګي او یو 10 منټه ولګي بیا ټوله شپه بني. نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې زر ته زر دا روډ موږ له جوړ کړی شي، ځکه چې موږ د ډېر مشکلات دي. دا اوس باران شوی دی او دا داري کېږي او د دوکانونو د موږ د سامان اوس بار ته نشو رایستی، دننه سامان دی بار ته نشو رایستی ځکه چې داري کېږي او بل چې کم دی نو چې کله اسمان شینو نو دلته دوړی د دوړي د لاسه زموږ دوکانونه ټول شرمېږي. نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې فوراً دې زموږ دا روډونه تیار کړی شي. ګرانو مینهوالو، اوس د دې معیار په دې اډه کې موجود یو. دلته ډریوران هم موږ سره موجود دي، دوی سره هم تاسو میلاوو چې دوی څه وایي د دې روډ په باره کې. نو روډ خو دغه خبره داسې ده چې زموږ دا روډ دا حالات دی. زموږ ایم پی او ایم این ای صاحب چې کوم دی تر اوسه پورې په دې روډ باندې دغه ونه کړلو او د ګاډو مطلب دا چې اډم دا حالات دی که نه.
نو خبره خو ډېرې دي خبره دا چې لکه د دې وخت مطابق چې کوم نه خبره دا چې لکه دیو په اډه باندې نه بشیر خان چې کوم نه او نه بادر خان یې چې کوم نه په دې باندې اوسه پورې دغه ونه کو چې کنه یار موږ د روډ ته په کارو کې یا څه د کلی خدمت کې یا څه دغه سم نه کیږي بس هم دغه یو حل او بس چلیږي بګي دا پول خدا حل پول خدا حالات پول هم څه نشو ویل مقصد د سره چې روډ په خړ کې بدل شوی په خړ نه هغه ځکه را واخله تر ساده معیار د بازار نه د مسکري پورې چې کوم نه دا ټول روډ زموږ خراب دی او نه اوسه پورې چې دغه وکړي چې دا جوړ شي تبدیلی دغه تبدیلی به کله راځي تبدیلی خو په نوم تبدیلی د خالي واو تبدیلی نشته خو صرف خالي په نوم باندې تبدیلی دی یاره دا تبدیلی ده د عوامو سره دوکه کول دي بس منتخب نمائندګانو نه څه غوښتنه کول غواړي نو موږ ته دا غوښتنه کوو وایي چې موږ ته کوم مسایل دي او دا مسایل موږ ته کوم نه په زموږ دا کوم د روډ مسله ده یا د نور دغه څه مسله نو په کار دی چې د دې دغه دی وکړي شو د دې تاسو چې څه کار خدمت شي دا په دغه باندې وکړي شوی جی اصل خبره دار چې زمنګ د پاکستان حالات کو وګورئ نو مونږه هغه شانتي زړه په زړه باندې سیاسي او ذهني او معاشي او معاشرتي غلامان یو مونږ خلک دوکه کوي مونږ نه ووټ واخلي په دغه روډ او د بجلی او د تار په بهانه باندې بیا زمنګ د روډونو دا حال دی دا وګوره چخړې دي دا روډ مطلب ارزګي کډه کډه شوی دی تقریبا د شلو کال نه زمنګ ابزرویشن دی دا ټول سیاسي خلک کای مینه دی او کای پی ای دی او کمنستر دی او سېنیټر دی زمونږ د علاقې خپل خلک دی مطلب دا چې دا زمونږ د کلی او زمونږ د علاقې نمائندګي دغه خلک کوي نو پکاردار چې دی په دې روډ باندې راځي پکاردار چې دا روډ ټی کی زمونږ د دې اډې دا حال دی وګوره ډنډان پکې لګېدلې دي نو زمونږ د دې روډونو حالات ډیر زیات خراب دي پکاردار چې دا سیاسي خلک مطلب دا چې زمونږ د روډونو ته توجه ورکړي باقي زمونږ قومي او غټه مسله دا ده چې زمونږ په علاقه کې مطلب د بجلی په حواله باندې بار خبره کیږي او خلک زمونږ نه ووټ اخلي او زمونږ عوام دوکه کوي نو پکار دا ده چې زمونږ د عوام د نور نه لوټي مونږ الحمدلله مونږ دلته په شعور باندې کار شروع کړی دی شعور او آگاهی یو مهم شروع کړی دی ان شاء الله دا قوم به پوه شي او دا بیا نه دوکه کیږي په هر کلی په هر علاقه کې ایماندار خلک شته دي خو زمونږ د خلکو خپل غلطۍ نه دادي چې ایماندار سړی چې دی نو همیشه د پاره خلک دباوي او ایماندار خلک نه راوباسي ان شاء الله موږ په 23 فروری باندې په جندول شادي حال کې شعور ایوارډ شو پروګرام کو زمونږ په دې دیر کې ډایمنډ دی او دغه ډایمنډ باندې چې دنو دلته ګرد او غبار پروته دم دغه خلکو اثرات دي په دغه خلک موږ راوستل غواړو او دغه خلک موږ ان شاء الله چې دنو د قوم نمائندګي ته راوستل غواړو چې دا ملک جوړ شي او دا قوم جوړ شي او ان شاء الله په دغه طریقه باندې به زمونږ د ملک او قوم چې دنو ترقی کوي او موږ د عوامو نه یو درخواست کوو چې زمونږ خلکو کې دا یو غټه خامی ده چې موږ خلک حسد کوو کینه کوو بغض کوو موږ چې کوم ایماندار سره مخې ته راشي نو دغه سره کینه حسد کوو موږ دې به کامیاب شي کینه او حسد چې کله انسان لري کې کنه نو قوم ترقی کوي نو مهرباني د قوم مو کې چې ایماندار خلک دې را مخې ته کی او د دې دوه کمار خلکو نه ځان خلاص کی ګرانو کتونکو اوس موږ نائب امیر جماعت علماء اسلام دیر پاین سره موجود یو چې دې تاسو ته د موجوده حکومت او د روډونو په حواله سره سوي یو سېنیټر هم دلته د جندول سره تعلق ساتي کنه خدای به وجود هم چې کوم د نو زمونږ روډ د کندراتو برابر دی او اس قسم د مقصد په دې باندې توجه نه ورګي حالانکه معیار چې کوم دی نو دا یو معیاري خار دی معیاري خلک دی او مقصد چې د دې نه د سیاست آغاز شوی دی بلکې دا سیاسي دارالخلافه ده خو زه وایم چې دا ولې په دې مقصد چې په دې نظر انداز دی په دې خبرو کې چې دا غي اس قسم د مسایلو څوک ته پوښتنه کوي زه په دې خبره ډیر زیات افسوس کوم دویمه خبره چې دا چې د موجوده حکومت د خلکو د عوامو ډیر زیات توقعات چیرې دا په دې ملک تبدیلی راولي او د خلکو ډیر په شوق باندې په دې خبره ووټر کړی دی چې د ملک په څه نه څه تبدیلی راشي او دا حکومت دا هم داوا چیرې زه په درې میاشتې کې په دې ملک تبدیلی راولم د درې میاشتو وروسته بیا مقصد شپږ میاشتې تېرې شوې کال تېر شو دویم کال تېر شو خو زه به دا ووایم چې د خلکو هغه امیدونه د خاورو سره خاورې شو او انتهایی چې کوم د حکومت نه په دې خبره باندې انتهایی مایوس شو او دا غي خاص وجه دا چې دلته دا غریب طبقه ټوله ولاړه ده چې هغه مقصد چې د 500 روپو د مزدوري قابل هم نه دي بلکې هغه د 500 روپو دیاړي او هغه مزدوري هم نه ملاويږي
نو موږ دا سوچ کوو چې یاره یو غریب سړی چې هغه د 500 روپو د اړیمار دی د 600 روپو د اړیمار دی نو مقصد دی هغه د 600 روپۍ د بچي ډاکټر ته وګوري هغه وړو ته ونیسي هغه وړو ته ونیسي لکه ډېر زیات انتهایی مشکل چې کوم دی نو غریب ته په دې حکومت کې ډېر زیات راغلی دی نو موږ د حکومت هم دا مطالبه کوو چې تا خو په خپله دا خبره کوله چې یاره ټیکس لګول دا د حکومت نه اهلي ده قرضه اخیستل دا د حکومت نه اهلي ده دا ټول خبرې ته مقصد دی چې د هغې ته اعتراف کړی دی او مقصد دی هغه دې ټولې ومنلې نو دې دپاره چې کوم دی نو د عوامو هغه دلچسپي د دې حکومت سره اوس نشته انتهایی د مایوسۍ په حالات کې دي ګرانو کتونکو دلته کې یو مشر دی ډېر زیات ګیلهمن دی دې سره هم تاسو میلاوو چې دې تاسو ته څه وایي به دې معیار یم خریړی یم لکه نیکه مې هم د دې معیار دی خو موږ داسې وایو چې دا خلک راوځي ته جلسې هم کوي جلوسونه هم کوي خو چا داسې ونه وایي چې دا دیرې ځمکه نشته زمونږ به چېرته مړي به چېرته وړو دغه دیره و افغانستان راغی دیره هغه ډکه کړه موږ به چېرته لاړ شو موږ له دا دیرې ځمکه په کار ده که ایم پی ای ورکوي که عمران خان یې ورکوي که ایشي صاحب ورکوي که ډي چې موږ له دیرې ځمکه په کار ده الله دې وخه زه یې کوم نه نو دا کم موجوده نمایندګان چې دوی خو خلکو له پمپ هم ورکوي پیپونه هم ورکوي بجلی هم درله راوستې ته بیا هم ګیله منې دا زمونږ نماینده ده که نه ډېر کړي زما خیال دا 9 کاله وشو د بار ګاډی چې راشي هغه ډي چک په 3 خپو شي د کلي هغه ته خو پته لګي خو میلمه ته پته نه لګي دا چوک زمونږ نه سازېږي نو دیره خو لا غټه خبره ده مړه اوس ته څه ویل غواړې زه داسې یم چې موږ له سرکاري ځمکې د خدای زور دې موږ د دیرې دپاره ځمکې راکړي چې موږ پکې خپل مړي ښخو نور څه نه غواړې نه روډ غواړې نه دا کډه دې جوړه کړې ورداني ده مړه ګراني د الله طرفه ده دوی په موږ څه ګراني راولي او الله مو بخښه دیرې ځمکه په کار ده الله مو بخښه دیرې ځمکه نشته ډېره زیاته مننه چې هغه ماجرو ونیوله ماجرو پکې مړي ښخ کړه موږ به چېرته ډېره زیاته مننه دا خلک ممبرانه چې پیپونه او ټوټۍ ده ټوټۍ کې بیلا والی په پیپ کې ملا والی ګرانو کتونکو امید لرم چې تاسو به دا خپلونه ډېره زیاته خوښه شوي تاسو د عوامو دا خبرې واورېدلې د کیمرامین ریحان خان سره خپل کوربه محمد ابراهیم له ورکه اجازت په لوی الله مسپارم د لوی الله په امان د زخمي زړونو ټکور یې بریالیا د هر چا د سترګو تور یې بریالیا